که چېرته ستا هم په یوټیوب باندې ویډیوګانې نه وایرل کېږي نو په دې ویډیو کې ورته ډېره سمپل او اسانه طریقه ښیم. په خپل موبایل کې به ګوګل کروم اوپن کړئ او بره به په سرچ کې ولیکئ youtube.studio.com. بیا به په لاندې باندې سرچ کې کنټینیو ویډ براوزر سمپل به په دې باندې کلیک کړئ. چې کله ته په دې باندې کلیک کړې بیا به لږ ویټ وکړئ. د دې نه بعد به تا ته ستا پروفایل راواوړي، مطلب ستا چې کوم ډاشبورډ هغه به تا ته شو شي. دلته چې ته لږ په غور سره وګورې دلته به تا ته په دې ګوټ کې وړوکې غونډه کې لیکلی تا ته که لیپټاپ یې تا سره بیا ډېره ښه ده. دلته به تا ته لیکلي کریټ سمپل به په دې کریټ باندې کلیک کړې او دا دومره خوندوره طریقه ده په دې چې ته 5 ویډیوګانې اپلوډ کړې خامخا به ستا یو ویډیو وایرل کېږي. دا ډېره وایرل طریقه ده 2026 کې. زه چې څومره ویډیوګانې جوړم هره ویډیو وایرل کېږي. ته چې کله په دې کریټ باندې کلیک کړې دلته به تا ته بیا راشي اپلوډ ویډیو سمپل به په دې اپلوډ ویډیو باندې کلیک کړې. چې په دغه باندې کله کلیک کوو بیا به دلته تا ته وایي چې اپلوډ فایل سمپل به په دې اپلوډ فایل باندې کلیک کړې. چې کله په دې باندې کلیک به تا ته راشي فایل په دې باندې به کلیک کړې. دلته چې اوس تا سره کوم ویډیو وي هغه به ته سلیکټ کړې. مثال ما سره دا ویډیو ده زه به دا سلیکټ کړم ولې چې زه دا اپلوډ کوم. چې زه کله دا سلیکټ کړم دې نه بعد دا یو منډو باندې مطلب لوډینګ به کوي. چې دې کله لوډینګ پوره شي دلته ما نو بس به غواړي دې ځای کې SEO ټایټل چې تاسو به ځان لول په چیټ جی ډي پي باندې وایرل ټایټل لیکئ. ما دلته په چیټ جی ډي پي باندې ځان له وایرل ټایټل لیکلی ما سمپل کاپي کړی دی. چې کاپي کړی مې دی زه به دلته اوس دلته پیسټ کړم. دا د ټایټل آپشن کې دا دی ما ته دلته دا لیکلی ټایټل ډیټیل یې لیکلی دی که به ستا ټایټل یې دلته لیکلی لاندې نو دې ټایټل کې به زه خپل ټایټل پیسټ کړم کوم چې ما په چیټ جی ډي پي باندې جوړ کړی دی. سمپل چې دا ما کله پیسټ کو بیا ما نه لاندې غواړي دلته که تاسو ګورئ ډسکرپشن نو ډسکرپشن ما په چیټ جی ډي پي باندې ډېر وایرل او ښکلی ډسکرپشن ځان له تیار کړی دی. نو سمپل به زه دا ډسکرپشن را کاپي کړم د دې ځای نه. چې مې کاپي کو بیا به واپس لاړ شم کروم براوزر ته او دلته به چې کم مې کاپي کړی هغه به دلته زه پیسټ کړم. چې کله ما پیسټ کو بیا ما نه دلته لاندې که تاسو لږ غور سره وګورئ دلته ما نه غواړي تمنیل سمپل به زه په دې تمنیل باندې کلیک کړم. چې کله ما په دې تمنیل باندې کلیک کوم ما چې کوم تمنیل تیار کړی نن سبا د چیټ جی ډي پي تمنیل ډېر وایرل تاسو هغه تمنیل جوړول ډېر به وایرل کېږي. دا ما ولیکه سرچ کې تمنیل دلته به چې تاسو دلته تمنیل ورکړئ دلته به تاسو ته اوس لاندې غواړي چې دا ویډیو د ماشومان دپاره ده که نه ده. دا د ماشومان دپاره زما ویډیو نه ده نو زه به دلته ولیکم چې نو اټ از ناٹ میډ فار کډز. بیا به تاسو په دې سی مور باندې کلیک کوئ. چې دلته تاسو کلیک کوئ دلته به تاسو ته وایي چې دا ویډیو په AI جوړه شوې که نه AI پکې استعمال شوې که نه. زه به وایم چې یس دروغ به بالکل نه وایي چې دروغ هم ووي بیا کیدای شي ستاسو یوټیوب ارنینګ نه کوي پیسې دله نه ګټي بیا ډېر نقصانونه کیدای شي. نو دې نه بعد به تاسو دلته بیا یو آپشن درکړی چې دا ویډیو دې په کومه ژبه کې جوړه کړې ده. نو دا ما سمپل اردو ژبه کې جوړه کړې نو زه به اردو سلیکټ کړم او دا ډېره وایرل طریقه ده. خامخا په دې باندې نن ټرای وکړئ. ډېره سمپل طریقه ده. youtube.studio.com سمپل دا سرچ کول دي په ګوګل کروم کې. بیا به زه لاندې راشم اوس خپل ټاپک ته راځو دلته به یې لیکلي اردو سمپل به زه په دې اردو باندې کلیک کړم. دا دغه ده په اردو باندې مې کلیک کو بیا به تاسو چې لږ لاندې سکرول کوئ دلته به تاسو نه غواړي چې د څه مقصد دپاره ده نو ما خو مطلب ایجوکیشنل مقصد دپاره نو زه به ایجوکیشن سلیکټ کړم. چې تاسو څه مقصد دپاره مطلب فني هر څه هغه به سلیکټ کوئ. بیا چې تاسو به لاندې لږ را ډاون کوئ دلته به تاسو ته بیا لیکلي ایډ ایلیمنټ دا به ته هله دغه کوئ چې ته یو 100 ویډیوګانې اپلوډ کړي اینډ سکرین چې ستا یو ویډیو ختمیږي نو اټومیټیکلی به هغه ته بله شو کېږي. دې نه بعد به کاپي رایټ چک او اپلوډ به